سی آر واش والیبال ټورنمنټ جامبیل چې پکې د جامبیل او کوکارۍ درې ټیمانو حصه اخیستې وه. نن فاینل میچ د جامبیل کلیاړیانو د ښه ګیم له وجې نه په خپل نوم کو. په دې موقع د لاسونه انجیوز ملګري پاسون نیوز سره د خبرو اترو په وخت وي. لاسونه انجیو لوکل انجیو د سوات هغې چې دی دلته لګیا دي زمونږ فنډډ پروجیکټ دی هغې باندې کار کوي لګیا دي او هغې کې موږ واش ریلیټډ انټرونشنز کوو چې کوم کې موږ واټر سپلایز واټر پاونډز هغه کوو پلس زمونږ ترو سی آر پیز چې دي که نه موږ دلته چې دی هیلث اینډ هایجین باندې خبرې هم کوو او میسیجز دي د هیلث اینډ هایجین پروموټ کوو چې آل اوور د سوات ایریا چې کوم موږ جامبیل او کوکارۍ ایریا کې چې دی کوم اکټیویټیز روان کړي دي چې د ځوانان او د هغې چې دی که نه مشران کشران دا ټول چې دی هغه اپناو کړي او ډایریل چې دی که نه کیسز چې دی که نه موږ کوم مقصد هم دا دی. په دې سلسله کې هیلث اینډ هایجین چې موږ خبره کوو نو دې کې چې یوث انګیجمنټ او هغې دپاره چې سپورټس ایونټس هغه ډېر ضروري. نو موږ یو سپورټس ایونټ هغه کړی ارګنایز کړی دی دلته لاسونه انجیو باقاعده چې دی که نه د دې اډمنسټریشن کړی دی فنډډ کړی دی. لاسونه انجیو په دې کوکارۍ او په ویلیج کونسل جامبیل کې د 2019 نه په مختلف کارونو باندې لګیا دی. په 2019 کې چې موږ دلته کم کارونه کړي وو هغه د کلایمیټ چینج اډاپټیشن و. 2020 کې چې زمونږ کم کارونه دي دا دي د سی آر واش په حواله. دا تاسو چې نن زما شاته کم ټورنمنټ اینی دا د دې حصه ده یوث انګیج کولو. د یوث انګیج په حواله باندې دلته ټورنمنټ روان دی. غیر چاپیره زموږ د واش چې کم ریلیټډ میسیجونه دا لګېدلي دي او لاسونه دا پروجیکټ امپلیمنټ کوي د ان سی ای په فنډ باندې. ان شاء الله تعالی کوم پروجیکټ چې دا کرنٹ فیز روان دی دا ښه کامیاب دی او امید ساتم چې ان شاء الله دا به په مستقبل کې هم کامیابي د خیر سره. د اکټیویټیز چې دی د یوث انګیجمنټ اکټیویټي مونږ کوو د دې دپاره د دې مقصد دا دی چې دا نوی کم ینګ جنریشن چې دی کل چې دی چې هغوی ته داسې یو پلیټفارم میلاو شي چې هغه پکې ایکسرسایز وکړي او هغه پکې مطلب دا د مختلف اکټیویټیز وکړي. سپیشلی زمونږ د لاسونه ارګنایزیشن په دې پروجیکټ کې د یوث انګیجمنټ دپاره سپیشلی اکټیویټیز ډیزاین شو او په هغې کې یوه اکټیویټي دا دی چې یاره مونږ په ګراوند باندې په کمیونټي لیول باندې چې کوم دی یو داسې ښه ټورنمنټ وکړو چې په هغې کې ټول ملګري ینګ جنریشن راوځي او خپل ټیلنټ شو کړي. نو انشاءالله زه به د خپل ارګنایزیشن له طرف نه د دې ټولو ملګرو شکریه هم ادا کوم او په فیوچر کې به هم انشاءالله موږ داسې اکټیویټیز بحال ساتو. لاسونه انجیوز چې د 2 کالو راهیسې په دې علاقه کې په مختلف قسمه پروجیکټ باندې کار کوي چې پکې د اوبو تالاونه ولې او د غریبانو خلکو لپاره په کورونو کې واشروم نمایي دي. د دې سره سره دوی د ځوانانو د انټرټینمنټ لپاره د لوبو میدانونو کې هم حصه اخیستې ده چې د وجې نه د علاقې خلکو په ښه ټوکې ستاینه وکړي. لاسونه انجیوز دې تقریبا 2000 هکټار نه کې زموږ د کلي کې ډېر ښه سکیمونه موږ وکړو. ډنډې د سکو صفا اوبو د غریبانو خلکو لټرینونه نور داسې ډېر ښه لکه ښکلي کارونه. نن هم دا چې نن دې په وساتت باندې دا پروګرام کې شروع دا نوجوانان چې دي د دې صحت او د دې دغه باندې ډېر ښکلی پروګرام دی او موږ ډېره شکریه ادا کوو. دا یو ټورنمنټ جوړ شوی دی چې دا د لاسونه انجیو او د ان سی ای د ملګرو طرف نه دی د هغو شکریه ادا کوم او ځکه چې دا کم انجیو چې دی زموږ په علاقې کې ډېر کارونه کړي دي. واټر فانډ یې جوړ کړي دي د اوبو سکیمونه واټر سپلای سکیمونه شوي دي. هغې نه علاوه د اګریکلچر په مد کې هم د تخمونه ورکړي دي. خو بیا هم الله دې دې له اجر ورکړي. د ځوانانو دپاره چې دی دا پروګرام ارینج کو کوم چې د والیبال ټورنمنټ و. لاسونه انجیوز چې کوم دي هغو دا پروګرام رایج کړی دی او دا پروګرام یې شروع کړی دی. نو د دې موږ د هغو هم ډېر زیات شکریه ادا کوو چې هغه زموږ په دې ثقافت او په کل او په دغه کې چې دی نو هغه زموږ سره په دې علاقه باندې ډېر زیات هغه خپل دغه کوي. زموږ علاقه کوکارۍ چې کومه ده دا ټوله د کلیل د کنډو پورې دا داسې یو علاقه ده چې دا د نشو نه د نورو دغه نه د دې نه هر څه نه په امن ده. الله تعالی دې دا اداره په دې ملک داسې وزلقي او داسې وپړقي لکه د پیغلې په تندي باندې چې ټیک او جمر پړقېږي او زلقېږي. د ښه صحت ساتلو لپاره گیم کول لازمي دي ځکه هغه پوهان وایي چې د چا ګراونډونه آباد وي نو هسپتالونه یې ویران وي. خو جامبیل کې د لوبو میدانونه د علاقې خلکو په اجاره باندې اخیستي دي. موږ راغلي میچ خو ډېر ښه وشو خو دلته د ګراونډ مسله ده زموږ ټول کلي ته. د دې ګراونډ موږ د کال لیز ورکوو 12000 روپۍ 100 روپۍ یو کلاړي راټولی موږ په لیز دا ځای اخیستی. زموږ د بالاو کم نه دا دغه دی ډیمانډ دی که موږ ته دلته د ګراونډ فیسیلیټي پرووایډ شي نو ښه وي. سمد انجم صاحب ډېره شکریه ادا کوو چې هغه راغی او زموږ دا بېرنګه پروګرام یې رقدان جوړ کړو. بیا زموږ لاسونه ارګنایزیشن چې دا ټورنمنټ ارګنایز کړلی او ماشاءالله ډېر ښه زموږ د کلي درانه میلمانه راغلي دي هغوی ته
خوش آمدید وایو او موږ د لاسونو ارګنایزیشن ډېر زیات مننه کوو. یوازې دا والیبال نه هغو ډېر زیات کارونه په دې علاقه باندې کړي دي د پلاو د بهبود دپاره. نو موږ د هغو ډېره زیاته شکریه ادا کوو او انشاءالله تعالی دوی به د خپله تر کم کار چې دا پرمختګ دا مخې ته بیایي او موږ انشاءالله دوی سپورټ کوو او ډېره زیاته مننه. د پروګرام په اخره کې لاسونه انجوز له طرف نه د علاقې مشرانو ته شیلډ او په ښه ګیم باندې تکړه لوبغاړو ته میډلې او کپونه ورکړل شو. صمد انجم، پاسون نیوز، جامبیل، سوات.